اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم دی سیف الرحمن جاجی. ما قطر نه تعلق دی او د پېښور علاقې نه تعلق دی. زه بار ملک اورسیز د پریزیډنټ هم یم د پاکستان مسلم لیگ نون. زه خصوصي توګه باندې د اختیار ولی خان د پی کې 63 لپاره الیکشن کمپاین لپاره موږ راغلی یو او د دې کې پېښور پی کې 67 نه زموږ تعلق دی او د سوشل میډیا کور کمیټې ممبر هم یم. موجوده چې کوم حالات روان دي موږ نوخار خلکو ته یو زارې په تور راغلی یو چې تاسو ته خدای پاک دومره نر او دومره بهادر لیډر درکړی دی. داسې کس کامیابول دا ستاسو خوشنصیبي ده. تاسو ته خدای پاک اختیار ولی خان په شان کس درکړی دی. موږ داسې ځینو کې ګرځو چې خلک پهله زه په خپله حلقه کې دا سوال کوم چې الله تعالی دې ماله د اختیار ولی خان په شان غیرتمند لیډر راکړي چې د غریبو او د مالدارو او د هر یو کس سره ناس پاس سړی دی. نو موږ هم دا وایو او د خلکو ته د نوخار خلکو ته او پی کې 63 خلکو ته موږ دا درخواست کوو، زاری کوو، مینت کوو چې دې ناکاره دې نااهل حکومت نه خپل ځان خلاص کړي. اختیار ولی خان خپل ځان دپاره نه دی ولاړ، الحمدلله هغې ته هر څه پوره دي، خو چې ولاړ دی ستاسو لپاره ولاړ دی، زموږ دپاره ولاړ دی. دا پی ډي ایم خلک د کوم پارټیانو چې دې سپورټ کو دی ولې سپورټ کو؟ په دې سپورټ کو دی یو نر سړی دی، غیرتمند سړی دی، غریب سه ولاړ سړی دی، کوڅه په کوڅه باندې په هر مړي او ژوندي کې موجود دی. نو موږ او دې نوخار کې تاسو ته ښه پته راځي دې کې 7 کال نه پی ټي آی حکومت روانه ده. خو چې کوم موږ خو پر فیسبوک باندې داسې ګورو چې لکه د نوخار نه یورپ جوړ کړی دی. خو زه په دې کمپین کې چې ګلو په یو کې چې موږ وګرځېدو ټول کندرات دي، څه نشته دي. فیسبوک کې چې ګورې ته بیا چې سم نوخار نه دی او یو لندن ته جوړ کړی چې داسې وګورې قسم په خدای که داسې پوه شئ چې ته توره بوره غرونه مې لکه څنګه چې د نوخار نه او د ګالیانو پی کې 63 تباه کړی دی. یو کس پکې نوکر نشته، روزګار پکې نشته، د چا سره کینی هر یو سړی د زړه نه روزي. موږ راغلي وو کورنر میټینګ لپاره چې یو 15 کسان به یو خپلو کې یو میټینګ وکړو چېرې موږ تاسو به کمپین څنګه چلو. همداسې نوي کلي کې موږ لاړو، یو غټه جلسه ترې جوړه شوه چې له سپیکرو انتظام یې پکې وکړو. دې ځای کې تاسو په خپل وکتئ، تاسو موږ نه مخکې دلته موجود دی چې موږ رالو، موږ چې کمره کې به کینو او خلک دلته کې رانو دغه میدان یې ډک کړو. ولې چې دا خلک دې نااهل حکومت نه تنګ دي. دا 15 کاله وزیر اعلی اوس 2 کاله پکې دغه وزیر دفاع پاتې شو. دې خلکو لپاره څه وکړو؟ او اوس یې لګېرې زوی زما بابا وایي چې دې له یو موقع ورکړئ موږ به دا وکړو. تاسو به څه وکړئ؟ تاسو په 7 کالو کې څه ونه کړل. او تاسو دا کولی شئ غریبي نه شئ ختمولی، خو غریب هم ختم کړو. روان الیکشن پوه تاسو دا کمپین دی چې غریب ختم شي بس خود به خود امیر سړی ماله ووټ راکوي. خو انشاءالله دغه پی کې 63 عوام به دې له داسې تمانچه او سیاسي تمانچه ورکوي چې دې به ټول عمر بیا د پی کې 63 سیټ ته به چې ګوري د وګون ته به ګوتړي چې زموږ توبه زموږ د اختیار ولی خان سره ډغره والې ده. دا ته وایي تاسو زیاته به پاوې وکړئ. جی جی هغه چې کوم پاکستانیان دي دا هغه خلک دي د دې حکومت پاکستان متعلق څه تاسو راځي؟ جی بهرحال خداسې چې کوم نه راغلي هغې اوس هم وایي چې طریقې انصاف پلان ولې چې هغې خو فیسبوک ګوري، میډیا ګوري او میډیا تاسو ته ښه پته ده چې نن سبا هر یو سړي یوټیوب چینل ولې کولو کړو؟ په دې وجه یې کولو کړو چې میډیا کې ازادي نشته دی، هغه ازادۍ له پرېږدي نه. نن ته میډیا یو 15 ورځو لپاره ازادي پرېږده ته ګوره چې په دې ملک انقلاب راځي او که نه راځي، نه یې پرېږدي. نو په دې وجه هر یو سړی چې ګوري چې یوټیوب ګوري اورسیز مسایل موږ ته دومره زیات شو چې مخکې به په قطر کې زه به سپیشلی قطر خبر وکړم چې زه به راتلم قطر نه ما ته به د پی ای ټیکټ مثلا چې په 1000 روپۍ میلاوېدو. په دې کورونا کې موږ دومره لوټ کړو چې یو سیټ ټیکټ 3-3000 ریال باندې خلکو اخیستی دی. او زه اوس هم لوټ کېږم چې زه د خپل کلي ته راځم او زه د پهله ټیسټونه کوم او بیا د پوه شي ما نه پلانکي پیسې واله او دا پیسې واله چې زه په دې ایرپورټ راځم ما خوار او ذلیل کړي، زما اورسیز خوار او ذلیل شي. چې اورسیز چې کوم سړی دلته راغلی دی چې واپس تللی دی بیا یې د هغې د خولې ما د عمران خان یا د پی ټي آی حکومت صفت نه دی اورېدلی. ولې موږ هم مسلمانان یو، د دې ملک پسندګان یو، پوه شوې. موږ دا وایو چې پی کې 63 عوام دې روزي او زمونږ د مسافرو او زمونږ چې څومره د دې ځای کې د غریبې طبقې دا یو انقلاب به انشاءالله د پی کې 63 نه به شروع کېږي. دا به تاسو هم ګورئ، دنیا به هم ګوري او ټول پښتونخوا به ګوري چې اختیار ولی خان یې کامیاب کړو او اختیار ولی خان په اسمبلۍ کې څنګه کردار ادا کړو.